الله الرحمن الرحيم قالوا والقوم شعيب عليه السلام يا شعيب اي شعيب عليه السلام ما نفقه قصيرا مما تقول من قستا بديرو خبرو نپويگو وإنا لنراك فينا ضعيفا او تبا منك کمزور می افرادی له السلام ولولا رحتك لرجمناك خوک خاندان دی نبی من بسنگسار کړی وی وما انت علينا بعزيز منګ پزړه کې ستا عزت نشتا قال ويل ود شعيب عليه السلام يا قومي زما قوما ارحتي اعز عليكم من الله زما خاندان پتا سو باندې زیات عزت دار دی د الله نه واتخذتموه وراءكم ظهريا غرزول دي تاسو احکامات د الله شاته ان ربي بما تعملون محيط بشک رب زماستا سو په دې ټول کارونو باندې گرفت کوونکې دي ويا قوم اعملوا على مكانتكم اي زما قوم عملو کې په خپل طریقو باندې اني عامل ز په خپل طریقه عمل کوونکې ما سوف تعلمون زرد جپویا بشه په انجام من ياتيه عذاب يخزيه چې په چا باندې راتلون کې د عذاب د بیزته د رسوایی ومن هو کاذب او سوق دروغجن دی ورتقبوا پس انتظار کوي انی معكم رقیب زم په انتظار ما ولما جاء امرنا هر کله چې زموږ د فیصله وخراغي نجینا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا نجات ورکو موږ شعیب علیہ السلام ته او هغه خلکو د چې ایمان یې وروړو په خپل رحم سره واخذت الذين ظلموا الصيحه او انسل منګ ظالمانو لره په چغه د جبريل فاسبهوا في ديارهم جاسمين فسارکو چخپل کورونو کې یخ پراتو کان لم یغنو فيها لک چې پرون اډونه الا وره بعد لمدین د رحمتنا لري والد د مدین والو د پاره کما بعدت ثمود لکه څنګه چې د رحمتنا لري والو د پاره د سمودیانو الله باغوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شعیب علیه الصلاۃ والسلام خطیب الانبیاء او اغا پډیر خطرې کو باندې اغي ته خطابت وکړو لکه نوح علیه الصلاۃ والسلام چې خدای پاکه دی تما اجتماعي تور باندې بلنه ورکړه بیا مدي ځان لګړو بیا دی پسې زه راځي لړم بیا زدی پسې د شپې ځان لړم او ستا خبره مې وته وکړه دک شانت فقها راځي شعیب علیه السلام هم دي ته خبره وکړه دا دی چې ودوی چې موږ ستا په ډیرو خبرو نه پوهیږو دا نه مقصد د دې دا و چې اجتماعي تور باندې خبره وکړه انفرادي تور باندې خبره وکړه د رزي وته وکړه د شپې په راس کې وته وکړه خو هغه وته سوې دا په بدل کې قالو وته یا شعیب اے شعیب علیہ السلام ما نفقه کثیرا مما تقول موږ ستا په ډیرو خبرو نه پوهیږو دا ته چې موږ د لګیاي او ار وخت راته خبرې کې مې دا زمونږ ذهن نالي زمونږ ذهن دې ته توله کېږي نه وإنا لنراك فينا ضعيفا او وته یو انتهایی عجیبه خبره وکړه چې هغه د شعیب علیه السلام د غوسه کولو وه اسیم ته به مونږ کې کمزوري حالانکه شعیب علیه السلام ورته ویلي الله ماله ښه رزق راکوي او زما ښه روزګار دی نو په دې وجه باندې مفسرین لیکي چې شعیب علیه السلام د هغې مالی پیغور نه ورکړی هغه ته افرادي پیغور ورکړ ځکه چې د شعیب علیه السلام نارینه اولاد نه ورته وی تاسې هم موږ کې کمزورې ته زموږ د مقابلې نه یعنې زموږ په نظر کې ستا هغه عزت نشته چې کوم عزت ته زموږ نه غواړې چې کنې موږ به ستا خبره ومنو او تا به موږ مشر جوړ کړو ولولا رحتک لرجمناک که دا خاندان دی نه وي که نه خاندان دی ډېر مضبوط دی که دا خاندان دی نه وي موږ به ته پخوا سنګسار کړی دا د لوط علیه السلام د هغه خبرې نه پس دا هغه لومبنۍ خبره ده چې الله پاک خاندان په لحاظ سره پیغمبرانو له بیا څومره عزت ورکړو چې لوط علیه السلام افسوس کړی چې خو مې در باندې وس رسېدی یا کاش یو مضبوط خاندان مې وي نو الله پاک چې د هغې نه پس څومره انبیا هم پیدا کړو نو د هغې دپاره مضبوط خاندان و دلته کوم دي د خاندان خبره وکړه چې که خاندان دی نه وي
نو موږ به ته سنګسار کړی وي. وما انت علینا بعزیز، زموږ په زړونو کې ستا عزت نشته. ته چې زموږ نه کوم عزت غواړې هغه زموږ په زړونو کې نشته. قال وویل ورته شعیب علیه السلام یا قوم ای زما قومه ارهطي خاندان زما اعز ګران دی عزتدار دی علیکم په تاسو باندې من الله د الله د ذات نه. د الله ذات لوی دی. دا تاسو کم خلک یې دا تاسو کومه نظریه ده او دا تاسو د دماغ کم طرف ته وړېدلي دي. تاسو مخامخ چې څه وینئ نو د هغې قدر ساتئ او هغه رب چې هغه تاسو له هر څه درکړي دي د هغې قدر ستاسو په ذهن کې نشته. هسې دا خبره چې ده نو دا د انسان فطرت دی چې که ته انسان ته هر څومره خبره وکړي چې ګورې د الله پاک ذات هغه د ټولو نه لوی دی، دی ظاهري لحاظ سره خو ومني خو د په زړه کې دا خبره کینی نه. د چا په زړه کې چې دا خبره کینی نو هغه بیا د الله پاک خاص بنده شي، د هغه په معاملاتو کې ډېر غټ فرق راشي. بل ورځ مې یو اقتباس پړاوو، یو عالمو تللی و خانه کعبې ته، هغه د خپل حج رودات پای کې بیانول. دا خبره زه اکثر تاسو ته کومه چې نظریات د انسان د خپل ذهن پوری. د دې جومات مخې ته یو سړی ولاړ دی، یو کس پرې راتېرېږي او هغه کس ښه سړی دی. نو هغه وایي دا سړی جوړ اوس د جومات نه راووته، د جوړ په جومات کې چې کوم دی د دې وخت مطابق یې د ساخت مونځ وکړو، یې چې کوم دی نو نفل وکړو، یې ضحا وکړه. بل سړی پرې راځي چې هغه په خپله باندې اغلاګر دی، هغه وایي یاره دی دا خلک ساري چې دا خلک یو خوا بل خوا چې د جومات نه څه ګړی مړی و بس یې بیټي وړي. بل کس دی چې هغه ځای په ځای کوڅو کې ودرېږي، هغه وایي دی جوړ چاته ولاړ دی، خو لا دا خلک دلته کې اخوا دېخوا شوی نه دی، دی جوړ چاته ولاړ دی. هغه یو کس دی، درې کسانو نظریات پې جدا رالو، هغوی پې بدل رای ورکړه. دک شان دی چې کوم دی نو هغه عالم دی، نو هغه عالم چې دی هغه د کعبې شریفې په باره کې چې هلته کې هغه څه ولیدو نو هغه ترې هغه واغستو. چا به کیسې لیدلي دي چا به کیسې لیدلي دي، خو چې هغه کومه خبره کوي هغه ډېره زیاته د سوچ خبره ده. هغه وایي ما ولیدل چې په کعبه شریفه کې خلک لګیا دی او د کعبې شریفې صفایي کوي، ځکه چې د هغې دپاره خپل چې کوم دی نو کسان یې خپل ټیم یې پای باندې پیسې دي، دلته نه ورته ویزلی وي. یو سیټ راغی او هغه لګیا شو، نو هغې له چا له 50 ریال، چا له 40 ریال، چا له 30 ریال دا ورکوي. چې کوم یو کس په صفایي لګیا دی هغه به له 10 ریال ورکوي. وی ټولو له ورکوي، یو کس دی چې هغه ترې نه ناجي، هغه له ورسېدو داسې وي 55-56 ساله سړی دی، وی دی وله 50 ریال ورکړه، نو هغه ودوي چې ما ته ضرورت نشته. وی زم لګیا زه هغه ته ګورم اریان یې ما وي، هغه په خپله مریان شو، هغه کم کسې چې تقسیمه یې په خپله مریان شو. وی هغه ورته وایي چې تا ته ولې ضرورت نشته، ګوره ته دلته کې مزدوري کوې. بل کس چې کوم دی نه هغه سره خوا کې وی هغه بل کس ته داسې وکتو، نو وی هغه بل کس ورته وایي چې راشه جي دې پرېږده، زه به د ده په خبره باندې پوهېږم. هغه سړی هم چې کوم دی نو وی هغه یا انډین و یا پاکستانی و، ځکه چې وی اردو یې وي چې کوم تقسیم کو، او دا چې کوم کس دی نه اخیستی نو وی هغه انډین و. وی هغه ورته وایي چې جي د دې سړي دی چې زه وینم نو د ده تقریبا 17-18 سالو شو چې دی دا کار کوي. دا بار چې کومې اوټلې دي په دې کې 3 اوټلې د ده دي، دا چې مسافر پکې اوسي. په یورپ کې د ده 15 اوټلې، په امریکا کې د ده 10 اوټلې، د اوټلو کاروبار دی. دا د ټولو نه مالدار سړی دی، خو د ده دا روټین دی، دی 6 میاشتې دلته کې خدمت کوي او 6 میاشتې خپل روزګار کوي. نو هغه عالم وایي زه اریان شوم دې خبرې ته، وایي هغه سړی انتهایي حیران شو په دې باندې، او هغه ته یې داسې وکتل، هغه ورته وایي چې بس زما د غریب دا ارمان دی چې په ورځ د قیامت پاسم چې جارو مې په لاس کي چې خانه کعبه جارو کوم، بس دا مې یو ارمان دی. وی مونږ ورته حق حیران شو چې زمونږ خو داسې خلک دی چې د هغې یو ټوټه ځمکه یا 10-20 روپۍ چې کوم دی نو میاشي، او بیا وایي چې یاره مونځ ته ټایم نه میلاویږي چې نو د مونځ دپاره را سره ټایم نشته.
وی هغه دوره مالدار سړی دی هغه دا نه وایي چې شپږ میاشتې زه خپل روزګار نه کوم د الله پاک په دې کور کې لګیا یم نو ګنې زما روزګار به راغورځېږي او زمونږ یو عام بنده نه چې تپوس وکړي یاره د الله په لار کې لږ وخت ولګو که نه یاره جي فصل رانه خرابېږي یاره جي دا چل مې کېږي دا چل مې کېږي یاره ته ولې په ټایم باندې نه راځې یاره ما سره ټایم نه بچ کېږي د مونځ دپاره نو چې د الله دپاره چا سره ټایم نه نو الله به هغه له څه ټایم ورکړي دا زمونږ یو کمزوري ده الله پاک هغه د دې انسان نه هغه لږ څه په ډېر څه باندې قبلوي د نظریې خبره مې ته کوله چې د هر یو انسان خپله نظریې د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام یو حدیث شریف پکې وایو نو بیا مخکې ځو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دی چې په ورځ د قیامت باندې چې کله الله پاک حساب کتاب شروع کی نو خلکو سره به حساب کتاب کوي څه خلک به پکې داسي چې الله پاک وایي دې سره لږ دې سره حساب کتاب مه کوه د دې ذکر ازدار یم الله پاک به وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله پاک به وایي د دې ذکر ازدار یم خلک به حیران شي خاموشه به شي او هغه چې کوم خلک ناست دي هغوی به هم اریان شي وی الله پاک به ورته وایي چې کله د هغوی نمبر راشي چې دا هغه خلک دی چې هر یو کس به وي زما او دی به وي زمونږ خلکو به وي زما کور زما پټې زما لار زما دا زما دا زما دا اب د زما دپاره هر څه کول او دی به راغی جومات ته چېرې په دې جومات کې چې دا زمونږ دی په دې کې څه کمی خو نشته یاره په دې کې لایټ خراب دی یاره د دې بجلی خرابه ده یاره په دې کې د ریپیرینګ ضرورت دی په دې کې دا دی په دې کې دا دی ده به خاص زما د رضا دپاره په هغې کې خرچه کوله نو چې کومه خرچه به یې زما دپاره کوله خو هغه لړه خو چې زمونږ دپاره به یې کوله نو هغه زمونږ کې یا زما کور و نو هغه وله ما ساتلې ده هغې کې د هېچا حصه نشته هغه نور چې داسې جمع کړي په هغې کې خو د دنیا حصې وي او د بلا شي خلک ناست یو به مړ دی به کلم ریسړ یا په ټولو باندې سینه چولې ده چې لغونته کې بټوارې وکړو چې لغونته کې حالات بې ښه شي ډېر خلک داسې چې د هغوی د تروریانو ماسیګانو په مال باندې ګورې حالات ښه شي د الله پاک داسې عجیبه تقسیم دی خو دا سړی چې و د زما دپاره خرچه کړې و ما د ده خرچه ځان سره ساتلې وه او هغه به د اوس په کار راځي نو چې کومو خلکو نه ده کړې نو خو هغوی به افسوس وکړي خو هغه به د هغوی د سیوا افسوس وکړي چې کاش چې ډېره مې پکې کړې وي ما سره خو ډېر شی وي ومې لګولې کوم ځای کې مې په کار راغلی خو چې د الله په کور کې مې ولګولې وګوره هغه راله الله پاک ساتلي الله پاک بوی د ده ذکر ازداري الله پاک وایي دلته کې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د هغې انداز څه و هغې ورته وي شعیب علیه السلام ورته وي ارحتی اعز علیکم من الله زما دا خاندان په تاسو باندې ډېر زیات ګران دی د الله نه یعنې تاسو ظاهر ته ګورئ واتخذتموه وراءکم ظهریا او د الله احکامات مو شاته غورځولي دي د الله چې کوم ذات درنه تپوس کوونکی دی او د چا در باندې احسانات دي د عمل مو پرېښی دی ان ربي بما تعملون محیط زما رب په هر یو څیز باندې احاطه کوونکی دی په هر یو څیز ګرفت کوونکی دی ویا قوم اعملوا على مکانتکم ای زما قومه بس ټیک ده چې زما په خبره نه پوهېږې ما خپله وکړه بس تاسو په خپله طریقه باندې عبادت کوئ که د ونو کوئ که د بوټو کوئ که د خر کوئ که د ټټو کوئ انی عامل زه په خپله طریقه عبادت کوم چې د یو الله دی سوف تعلمون زر دی چې پوهه به شئ من یأتیه عذاب یخزیه په چا باندې به د رسوایۍ عذاب راشي ومن هو کاذب او څوک دروغجن دی دا تاسو چې وایئ چې ته هسې وې هسې وې هسې وې اوس به د دروغو رښتیاو پته ولګي ورتقبو انی معکم رقیب تاسو هم په انتظار کې اوسئ زما د انجام او زه ستاسو د انجام په انتظار یم ولما جاء امرنا الله وی کله چې زموږ د فیصلې ټایم راغی د عذاب نجینا شعیبا موږ نجات ورکړو شعیب علیه السلام ته والذین آمنوا معه او هغه چاته چې موږ چې ایمان یې راوړی په شعیب علیه السلام خو برحمت منا په خپل رحمت سره د هغې عبادت د انسان عبادت د دې قابل نه دی د انسان شکر د دې قابل نه دی چې قبولیت ته ورسي دا د الله رحم دی الله چې به دغه احسانات کړي دي دی د هغې بدله نشي چوکولی مفسرین وایي کوم عذاب پرې راغی به دي تفسیر مدارک خاص کر لیږي چې په دې باندې قحط راغی هغې کې 3 کاله تیر شو دی ډېر زیات تنګ شو دی د هغه دوپ نه لکه دا نن رس چې څنګه وه دا ګرمۍ نه تنګ شو
نو وی داسې یو میدان و لکه موږ به ګوارخان وایو، هغه ځای باندې وریځ راښکاره شوه. نو وی دي لوی واړه ټول هغه وریځ طرف ته ور روان شو او ډېره مزېداره یخه هوا پکې شروع شوه. خو چې دي څنګه هلته ورسېدو، وایي د بره نه پې اور را شروع شو، الله پاک پې اور راوورو، بس د دې نه یو دوه خطا شو، دي کورونو ته راننوتو. خو چې دي کورونو ته راننوتو، الله پاک پې هوا راوسته او دي خو چې کوم دی نو په شګلوړه میدان کې اوسېدو. هغه احقاف چې ورته ویلی شي وروستو به صورت مونږ ته راشي، ډېرکۍ ویده شو، بس هغه ډېرکۍ ورته پسې کورونو ته راواړولې، بس کورونه یې بند شو او بس په هغې کې چې کوم دی نو خو چې دي څنګه بند شو، جبریل علیه السلام راغی، چغې پې وواله، څه اژدها چغې پې وواله، بس د ټولو زړونه وچاوده. وی شعیب علیهم السلام راغی او شعیب علیهم السلام افسوس وکړو چې اوس کم دي چې اوس ووینې چې څوک دروغجن او څوک رښتونی. والله پاک وایي الله یې په خپله باندې لږ هایلایټ کوي. الله وایي واخذت الذین ظلموا الصیحه، ظالمانو لره چغې ونیسل، یو ځای کې راغلي د زلزلې ونیسل، یو ځای کې راغلي د هواګانې پرې راوالوتې، یو ځای وایي اور، دا ټول عذابونه پرې راغلي دي. فاصبحوا فی دیارهم جاثمین، په خپلو کورونو کې سبا کو چې یخ مړه پراته وو، چې اډو د یخ مړه پراته نه مقصد دا و اډو صحابه کې د سره نه خدای خبر چې کله مړه شوي وو، هغه خلک چې ځان ته به یې سوي. الله پاک وایي که لم یغنوا فیها، لکه چې اډونه داسې ختم شو چې لکه اډو پرون دلته کې څوکونه اډو څوک آباد نه وو، آبادۍ بالکل اموارې شوې. الله وایي الا بعدا لمدینه کما بعدت ثمود. وورئ اے خلکو، اے لوستونکو، اے اوریدونکو، وورئ لرېوالی د رحمت دی د پاره د مدین والو چې د الله مخالفت یې کړی و، په شان د سمودیانو لکه څنګه چې هغوی مخالفت کړی و. نو چې څوک مخالفت کوي نو ګورې عبرت دی روالی د الله پاک پکې مقصد دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې قریشو ته ووایه چې عبرت دی روالی کني لکه څنګه چې د سمودیانو الو نو ورپسې مدین والو مو، نو ورپسې ګورې الله پاک هغه شانتې کار تاسو سره کولی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول، اویل دی قوم یا شعیب علیہ السلام منګ په ډېرو خبرو نه پوهېږو، و انا لنراک فینا ضعیفا، ته په موږ کې کمزورې، ولولا رحتک لرجمناک، که چېرې خاندان دی نه وي موږ به سنګسار کړی وي، وما انت علینا بعزیز، زموږ زړونو کې ستا عزت نشته. قال شعیب علیہ السلام ورته وویل یا قوم ارهطی اعز علیکم من الله، ای زما قومه زما خاندان په تاسو باندې ډېر ګران دی د الله نه، واتخذتموه وراءکم ظهریا، او د الله احکامات مو شاته غورځولي دي، عمل پې نه کوئ. ان ربي بما تعملون محیط، زما رب په تاسو باندې احاطه کوونکی دی، ګرفت کوونکی دی. ویا قوم ای زما قوم اعملوا علی مکانتکم، په خپلو طریقو باندې عبادت کوئ، سوف تعلم انی عامل، زه په خپله طریقه عبادت کوونکی یم، سوف تعلمون، زر دی چې پویه بشئ، من یأتیه عذاب یخزیه، چې په چا باندې د رسوایۍ عذاب راځي، ومن هو کاذب، او دروغجن څوک دی. وارتقبوا انی معکم رقیب، په انتظار اوسئ، زم په انتظار یم. ولما جاء امرنا، هر کله چې زموږ د فیصلې ټیم راغی د عذاب، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمة منا، خلاص کوم موږ شعیب علیہ السلام او هغه کسان چې په هغې ایمان راوړي په خپل رحم سره. واخذت الذین ظلموا الصیحة، ګیر مکړو ظالمان په چغه د جبریل، فاصبحوا فی دیارهم جاثمین، پس په خپلو کورونو کې سبا که چې یخ ومړو، کأن لم یغنوا فیها، لکه چې اډوونه. الا بعدا لمدین، وورې د رحمت نه لرېوالی د مدین والو دپاره، کما بعدت ثمود، لکه څنګه چې د رحمت نه لرې کړي وو مونږ سمودیان.